درناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې په پېښور کې یو ورور راپاڅېد خپله خور د واده په شپه باندې د غیرت په نوم ډېره بېدردۍ سره کړه. دوستانو د ورور اخیل دا خور ولې قطع کړه؟ خور یې اخیل داسې ښه حرکت کړی و چې ورور له یې پرې دومره غوسه ورغله چې د واده په شپه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ کوټه پورې چا زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وغږئ چې زموږ خپل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور خیاط آباد کې رامخې ته شوې ده چې یو ورور راپاڅي او خپله خور د واده په شپه د غیرت په نوم باندې ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. د خورې چې چا سره واده و د خورې هغه هلک نه و خوښ، د خورې د دغه هلک نه مخکې یو بل هلک خوښ و، هغه سره یې غلط کار هم کړی و. خو چې کله یې ورور ته د واده په شپه باندې پته ولګېده چې زما خور خو د واده نه مخکې یو هلک سره په زبردستۍ یعنې په خپله رضا باندې غلط کار کړی دی او بیا اوس بل ته واده کېږي، نو دا خو به زمونږ عزت باندې وواروي، دا به زمونږ عزت خراب کړي. خو ورور یې دغه عزت ته وکتل او تمانچه یې راواخیستله او خپله خور یې د واده په شپه باندې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو خور یې په دغه وخت کې ورور ته ویلي وو، د واده نه مخکې ورور ته ویلي وو چې زما یو هلک خوښ دی او زه هغه سره واده کول غواړم. کور کې هم ویلي وو خو کور والا یې نه منله. چې کله یې کور والا ونه منله نو دغه جینۍ دې ته مجبوره شوه چې هغه هلک سره یعنې یو ورځ دپاره لاړله او غلط کار یې ورسره وکړو. دوستانو چې کله یې غلط کار وکړو نو بیا ورته هغه هلک ویلي چې زه تا سره واده کول غواړم، زه به تا کله مور او پلار ضرورېږم. خو هغه جینۍ رشته پکه شوې وه، د هغه جینۍ رشته پخه شوې وه او د واده تاریخ یې هم پوخ شوی و. چې کله یې د واده په ورځ باندې ورور ته پته ولګېده، ورور ته یې چا شیطانانو شیطانت وکړو، نو ورور له یې ډېره غوسه ورغله او خپله خور یې د واده په شپه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو ډېرې واقعې مخې ته راغلي دي، خو چېرته داسې واقعه نه ده راغلې چې یو ظالم ورور راپاڅي او خپله خور د واده په شپه د غیرت په نوم ډېره بېدردۍ سره قتل کړي. دوستانو که چېرې د دوی مور او پلار د دې جینۍ مور او پلار د دې جینۍ خبره منلې وه نو نن به نه د جینۍ قتل کېده، نه به یې دا ورور جیل ته تلو او نه به یې مور او پلار خفه کېدل او نه به د هغه مور او پلار په زړونو کې بغض او کینه راتله. خو نه دوستانو مونږ سوچ نه کوو، مونږ خالي خپلې فیصلې کوو او د بچو نه تپوس نه کوو. دا به زموږ نننۍ ویډیو زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.